سورة صافات آیات نمبر 22 شپږم رکو 23 سپاره 16 اخر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. صدق الله العظيم. سورة صافات آیات نمبر 22 شپږم رکو 23 سپاره. دا ما قبل آیاتونه کتا سو ته یاد شي پدې کې الله رب العزت د قیامت مختصرا ذکر کړي وو. فانما هي زجرة واحده فاذا هم ينظرون. حضرت اسرافیل علیه السلام بشپېلې بوخي نو دا کافران مسلمانان ټول خلق به د قبرونو را پاسي نو چې کله دا کافر وګوري نو دا کافر ډېر زیات خفه شي چې به سونه انبیای کرام چې راغلي وو د دې اورز مونږ ته خبره کړې و او مونږ خدا ورځ نه منله. موږ چې قیامت به څنګه راځي انسان به دوباره څنګه را پاسي نو دی به کم دی په دغه ورځ باندې لک پزان باندې حسرت به وکي افسوس به وکي چې یار کاش مونږ هم دا خبره منلې و. نو بیا به الله رب العزت نن زمونږ چې کم سبق دی د دې افسوس نه پس به الله حکم وکي چې دا ټول کافران دي چې کم دي دا راجم شي. دا کافران به ټول دا سره راجم شي. احشروا الذين ظلموا. او دویم دا الله فرمایي وازواجهم کافران او د هغه ملګری. مثلا یو سړی بت پرست دی او د هغه ملګری به هم سبوي بت پرست بوي دا هم راجم شي. یو سړی زناکار دی او د هغه ملګری به سوي زناکار وي نو دا چې کم دی جوړي بچ کم دی راجم شي. جوړو نه مراد دا دی چې هر یو بنده چې کله هم ګناه کوي هغه سره شاته نور جماعتونه نو دا څه وجه کم دي کافران به راجم شي او بیا به کافرانو کې جوړي بوي. او دریم به الله او فرمایي وما كانوا يعبدون. دی وجه کم دي په دنیا کې د بوتانو عبادت کولو او دا بوتانو مسره راجم کې کافران به راجم شي او د دې د ملګری به راجم شي. وما كانوا يعبدون. او دا کم بوتانو بچی دی عبادت کولی ودا مسر راجم کې الله به حکم وکي. بیا الله وتعالى فرمای چې دا کافران چې کم دی جهنم ته روان کې او چې کله دی جهنم طرف ته روان شي وقفوهم الله به حکم وکي چې د دې جهنم دی دروازې سره دا ټول کسان ودروي. نو بیا به الله رب العزت په دغه جهنم دی دروازې دی کنارې باندې انهم مسئولون د دینه بسکی تپوس وکي چې به تاسو دا کفر ور کړو زمولم پر خودلیو ما د جهنم چې دا کمی کنارې دي کم طرفونه دلته به کم دی تپوسونه بوشي. نو چې کله تپوسونه شروع شي نو دې سره به د خپل معبودان به د خپل بوتان به وسره او دغه شان دي د دې چې دا کم پیران بو نو دا به چې کم دی یوزې بوي نو دا کشران به دي مشرانو ته وي تاسو خو مونږ سره ډېر غټه وعده کړې وي چې مونږ بس تاسو مدد وکړو او مونږ به تاسو سره دا کوو تاسو زمونږ مدد وسولې نه کوي. مونږ چې کم دی بالکل د جهنم دروازې پورې رسیدو او بیا هم تاسو هغه وعده تاسو څه شوي نو مالکم لا تناصرون. نو دی به کم دی یو بل دی چې تاسو ولې زمونږ مدد نه کوي نو دی به کم دی وي دا مشران به دي کشرانو ته وي چې ردا سي چلي حقیقت دا وو چې مونږ په خپل هم په دنیا کې گمراه وو او تاسو هم مونږ په خپل گمراه کړی وي. نو دا چې کوم دی د هغه د ورځ د قیامت الله پاک د کافرانو حالت ذکر کړی دی. الله دې زمونږ استاد اخره خاتمه په ایمان باندې وکي. په دې آیاتونو کې اندک ټوله خلاصه ما تاسو ته ذکر کا چې ورځ د قیامت الله پاک به د کافران برا جمع کی او دې سره به کم دی بوتان بوي او دغه شان دي جوړي وشي. بیا به الله حکم وکي چې دی جهنم طرف ته روان کې چې کله جهنم دروازې طرف ته کنارو طرف ته داخله ورسیږي
الله به وتو فرمایي چې دې ځکه ودروي. اوس به نظر پختنه کومه نو چې کله الله پاک د دینه چې کم دې سوال تاسو شروع کی او دا کشران چې کم کافران دي دا به د خپل پادریانو ته وي د خپل مشرانو کافرانو ته وي تاسو خو موږ سره په دنیا کې ډېر غټه وعده کړې وي چې موږ بس تاسو مدد کوو هغه مددونه کم دي نو دی په اخره کې دا خبره وکي چې حقیقت دا ده چې موږ هم په دنیا کې سبو گمراه وو او موږ هم چې کم دي تاسو گمراه کړیو لہذا دلته اوس مدد هغه پکار به ناراضي. احشروا الذين رجما وکړي شي کوم چې الذين ظلموا کوم چې ظلم وکړلو وازواجهم او د دوی ملګری وازواجهم او د دوی ملګری علماء دې کې لیکلي دي چې ملګرتیا دا هم صحیح ملګرتیا دا د الله تعالی نعمت ته ګوره او غلط مجلس او دغه شانته غلطه ملګرتیا دا د الله د طرفه بنده سره چې کم دی ګوره دا یو عذاب وی عذاب. نو قیامت کې به الله تعالی بنده به هم چې کم دی جهنم طرف ته رواني او کم ملګرو چې یو بنده گمراه کړي دي هغه ملګری به وسره هم روان بوي نو د غلط خلق ملګرتیا انجام هم سوي غلط وي. نو دلته هم الله فرمایي چې ظالمان او د هغي ملګری دا به الله تعالی یوزه جهنم ته رواني. وازواجهم او د دوی ملګری وما كانوا يعبدون او د کوم چې دوی عبادت کولو من دون الله د الله نسوا فهدوهم پستاسو او خیدویتا الى صراط الجحیم لارد دوزخ وقفوهم او ایثار کړی دوی انهم بشکل دوی نبا مسئولون پتپوس بکولی شي. نو دی وجه کم دی د جهنم په دروازه باندې کناره باندې به الله ادري او بیا به دی یو بل تسوي مالکم سو شو پتا سو باندې لا تناصرون چې د یو د بل سره مدد نه کوي بل هم اليوم بلکې دوی پنن اورز باندې مستسلمون فرمان بردار دي واقبل بعضهم اور مخبشي بعضهم على بعض زنل دوی نه په زنه باندې يتساءلون چې له یو د بل نه تپوس کوي نو دا کشران کافران به د چانه تپوس کوي مشرانونه قالوا دوی بوای انکم بشکتاسو کنتم تأتوننا راتلی به مونږ عن الیمین لخی طرفنا دا کشران به مشرانو تسوي وی تاسو په دنیا کې مونږ پسې د خي طرفنا بمراتلی او داسې بم په مونږ پسې راتلی مخینه بمراتله شاته نه بمراتله چې مونږ سره راځي نو مونږ کو تاسو سره ملګرتیا کړو اوس مونږ سره چې کم دی زمونږ مدد وکي. قالوا ندوی بوای بل لم تكونوا بلکې نوې تاسو مؤمنین مؤمنان وما كان لنا عليكم او نو زمونږ پتا سو باندې من سلطان سزور بل كنتم قوما طاغين بلکې وې تاسو خلق د حد نه تیریدون کې فحق علينا قول ربنا پس ثابت شو په مومان دي خبر زمونږ درب انا لذائقون بشک مونږ سکون کیو فاغويناكم پس مونږ بیلار کړه تاسو انا كنا غاوین بشک مونږ وو بیلاره فانهم يومئذ پس بشکت دوی په دغه ورځ باندې فی العذاب مشترکون په عذاب کې به شریک بوي. نو مشران او کشران سونه کافران بوي مشترکون دی په عذاب کې وسه بوي یوزه بوي. ان كذلك الله فرمایي چې دغه شانتي مونږه نفعل بالمجرمين کو د مجرمان سرا انهم كانوا بشک دویو اذا قيل لهم هر کله بچ ویل شي دویتا لا اله الا الله يستكبرون چې نشته دی بل څوک معبود سوا د الله نه يستكبرون دی وتکبر کولو ويقولون دی ول گمراه شوی دي نو یو به کم دی د لا اله الا الله نه به انکار کولو. انکار دا مطلب چې کله به د الله توحید وریدلو بدی ویل چې الله په کې چا راوستي او د الله نه به کوم دی نعوذ بالله انکار شروع کړو نو یستكبرون دی د الله نه تکبر کولو. او دویم به وتویل چې تاسو د پیغمبر لار اختیار کې د کافرانو بویل
نعوذ بالله من ذلك دا نبی صلی الله علیه وسلم خو لیونی دی شاعر دی لیونی دی او موږ د یو بت د پاره چې کم دی د شاعر اقتدا وکړو نو الله وی چې یو د الله نه انکار کړو او یو د چا نه انکار کړو د نبی صلی الله علیه وسلم نه دا غي د وجه چې کم دی جهنم تلاړل ويقولون او دوی بویل ان لتارکو چې آیا مونږ پریږدو الہتنا خپل معبودان خپل بوتان لشاعر د یو شاعر د پاره مجنون چې دیوانه دی نعوذ بالله من ذلك بل جاء بالحق بلکې دا خورا غړي دی بالحق په حق دین سره وصدق او د تصدیق وکړلو المرسلین د پیغمبرانو انکم لذائق العذاب الالم بشک تاسو سکون کیه د عذاب درناک وما تجزون او بدله بنشي در کوله الا ما كنتم تعملون مگر د هغه څه چې تاسو وکول الا عباد الله المخلصين مگر بندگانان د الله چې خالص کړي شوی دي واخر دعوانا الحمد لله